عزتمنو یو پلار څلور بچي او خپله ښځه بېدردۍ سره قتل کړې. راځئ مینه وایم چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم تاسو کو چینل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ډالۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو ثناءالله دغه ښځه په ډېره خوشحالۍ باندې کړې وه او په خپله خوښه باندې کړې وه او ډېره ښایسته خوشحاله زندګي به یې تېروله. چې ثناءالله خپله د سیارکوټو کاروبار په کراچۍ کې کولو. عزتمنو وخت تېرېدو چې دې کې د ده څلور بچي شول، خو دا په نشه باندې راواوښتلو چې ده سره اخره کې د نشې پیسې هم نه وي او د کور کرایانې به مو سره نه وي، د بجلۍ بیل به مو سره نه و، د اوبو بیل به مو سره نه و. ښځې به ورته بار بار ویله چې ثناءالله د کار کوه، ګوره چې کار نه کوې نو دا بچي د څلور بچي دي دوی به اخر څه خوري. زه ما تا خو به خپله هر څنګه وخت یې تېر به یې کړو. ثناءالله دغه مدعا نشه کړې وه، آیس چې ورته وایي. ثناءالله دماغو کار پرېښودو او خپله ښځه یې راونیوله، ویې وهله، ویل ټکوله. اول یې ښه مضبوطه ویې وهله، د سترګو هډوکي مو له مات کړه، د سپېږمۍ هډوکي مو له مات کړه، ښه مضبوطه یې وهه. د هغې نه بعد بیا بېدردۍ سره قتل کړه سره د څلورو بچو. عزتمنو چې دغه مړه بیا پوسټمارټم ته وویل شوی دی نو چې هلته کې کتل دی راوړل پې ښه غټ ظلم کړی، د ظلم نه بعد بیا قتل کړې ده. خو عزتمنو دغه ثناءالله خلک اوس تښتېدلی دی او تر اوسه پورې پته یې لا نه ده لګېدې. عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې خپلې خویندې لورانې داسې نشهیي کس ته مه ورکوئ، نه یې خدای مه کوئ به زموږ او ستاسو بچو د خل به بیا دغه شانتې وي. مینهواله زموږ وروسته تر نن ورځې معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.